اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو قدرمنو میډلونو او د لویو مبارزو ملګریو سلامونه درته کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او امید روغ جوړ او خوشحال به وئ او الله مو تل خوشحاله او آباد لره. او ډېر وخت نه پس لایو کېږم، لکه په دې باندې ډېرې خبرې هم وشوې. بهرحال چې ضرورت وي نو هغه کار به کوو. د پښتنو دپاره د تحریک ضرورت و، تحریک به چلوو. تحریک دپاره لایو راتګ ضرورت و، جلسې ضرورت وې، جلوس ضرورت و. څه هم چې د دغې قام د دغې تحریک دپاره روغ وي، ټیک وي، هغه به کوو. ستاسو او د ټولو دلته چې څومره هم مثبت رایې دي هغه که په سوشل میډیا باندې دوی خوروي، هغه مونږ ګورو، هغې کښې خپل هغه یو سبق اخلو. ځینې هغې نه هم هغه مو هم په نظر شوي. او نن څه مهمې خبرې دي، د هغې په حواله سره خبره کوو. ټولو نه اول راځو چې دا تقریبا یوه نیمه دوه میاشتې کېږي چې زموږ جلسه نه ده شوې. اول روزه وه، په روزه کښې ټول هر شی رانه هینګ شي. نو دغه ټولو ته خواست دی دا ټیم کالونه مه راکوئ. هغه چې څه خبره مې لګیا کړې وي هغه هم رانه خرابه شي، او دلته نیټ هم دومره کار نه کوي، هغه هم رانه خراب شي. ما څه شي خبره کوله. دا یوه میاشت روزه وه. نو په روزه کې زموږ پښتون قام اسلامي خلک دی، هغه روژې نیسي. موږ روژه ته ډېر لوی احترام لرو، خپلې یې هم نیسو، د نورو ته هم احترام لرو. خو که څه هم موږ ورته احترام لرو، خو ریاست روژه ته هېڅ احترام نه لري. هغې په نزد باندې روژه یا د خلکو روژې دا هېڅ څه داسې شی نه دی. نو دوی په روژه کښې دننه هم زموږ په واڼه کښې زموږ په عامو خلکو باندې برید وکړه. په هغې کښې عام خلک زخمیان کړل، په هغې کښې عام خلک شهیدان کړل. هغه برید یو خو دلته یو غلط طالبانو وکړو. هغه طالبانو نه، صرف طالبان هغه طالبان او فوج او اف سی ګډه وکړه. په ټول نه زیات فایرینګ هلته فوجیانو پې کړی. نو دوی ګډه فایرینګ وکړو. او په چې کوم دوی په انګوره ډک شه فایرینګ وکړه، هلته بیا طالبان نه و، صرف فوج او اف سی وکړه. هلته خلکو باندې فایرینګ او ویې ویشتل. نو دوی لاس هم واچوه، دوی خلک هم وجل. په هغې نه پس چې د دغې پیښې یعنې چې د واڼه د عام ولس سره ظلم وشو، د دغې دپاره چې کله احتجاج کېدو نو هغه احتجاج په بنیاد باندې په اسلام آباد کې 29 کسان ځوانان ونیول. نو هغه چې ونیول بیا دوی د غدارۍ مقدمې پې درج کړلې. د غداري مقدمه د پاکستان د آیین مطابق په یو کس یا په کسانو باندې هلته درج کېدی شي چې د صوبایي او قومي اسمبلي نه بیل ورته پاس شي، هغې نه چې هغې نه بغیر نه کېږي. خو دوی چونکې آیین نه مني، دا آیین موږ ته د احتجاج اجازت راکوي
دوی یې نه راپرېږدي. دا آیین موږ ته انساني حقوق راکوي، دوی یې نه راکوي. دا آیین ایکسټرا جوډیشل کیلینګ نه مني، دوی یې کوي. دا آیین میسینګ پرسن نه مني، دوی یې جوړوي. خو په دې آیین چې کله یعنې په موږ باندې اف آی آر ته طریقه جوړه شي بیا یې فالو کوي. چې موږ په دې آیین باندې آیین چې کومې فیسیلیټیز موږ ته راکوي هغه نه راکوي، خو په آیین چې کوم سزا وي هغې ته صرف څه طریقه سره هم چې لار جوړېږي نو دوی هغه لار بیا پسې جوړه کي او د هغې په ذریعه سره بیا دوی دا کار کوي، ستړیول کوي، تنګول کوي. دا دوی ولې کوي چې دوی د بوکلاهټ شکار شوي دي، دوی ناکام شوي دي، پښتون قام را پاڅېدلی دی. اوس که دی سر وهي که لته وهي که څه ټکوي هم اوس دوی ناکام شوي، دوی ټول په دې پوهېدلي دي. نو د بوکلاهټ شکار دي، کله یو ځای لاس اچوي خطا، کله بل ځای خطا لاس واچوي، کله عام انسانانو وژنه کوي. هغه خو د دوی تجربه ده، هغه خو د دوی کار دی. تر اوسه پورې پی ټي ایم څوک چاته څپېړه هم نه ده ورکړې چې یو تحریک دی، یو قامي تحریک دی، خو یو ریاست چې هغه ډېر منظم وي هغه بیا مړي هم کوي، هغه خلک هم ورکوي، هغه هر څه کوي. دا اوس د فرق شماره د دنیا کښې هم داسې به څوک وي. نو په میره لیک کښې هم دوی کسان ونیول او نور اسلام اوس هم نور اسلام داوړ په غه باندې تشدد دی. ملګرو زه یوه خبره واضحوم دلته، دا غدار منظور نه دی، غدار پی ټي ایم نه دی، غدار دلته شخصیت نه دی، غدار پښتونوالي ده. که کله هم نن یې ټرای که چې په غوټه خوله باندې چې دنیا دې واوري په داسې انداز باندې ته د دغې پښتون قام د ژغورنې خبره وکړه، ډایرکټ به ته غدار کېږي. څوک هم راوله چې څوک هم راولې خو چې دا خبره وکړي دی به غدار کېږي، ځکه چې دا نیریټیو غدار ده، دا د پښتونوالۍ نظریه غداره ده د دوی په نظر چې دا ته چې څوک هم لاس وروړي هغه به دوی د غدار په لفظ باندې ککړ کوي. او موږ پې فخر کوو چې په خپله وطن ژغورنې، د انسانیت ژغورنې، د پښتونوالۍ د ژغورنې خبرې کوو. په دې باندې که څوک غدار راته وایي، په دې باندې که څوک څه هم الفاظ استعمالوي، هغه د دوی خپل اندروني هغه ذهنیت دی چې د پښتنو مخالفت پسې پروت دی. دوی د پښتانه د پښتون قام 15 کاله سایکالوجیکل ټریټمنټ د میډیا په ذریعه کړی دی چې په هغه کې دوی دا جنګ ورته په دا جنګ چې کوم عام خلک وژل شوي دي هغه ته دهشتګرد ویلي دي. دغې میډیا په ذریعه سره چې کوم عام خلک په زرګونو تعداد چې ورک شول هغه ته دوی بیخي یې پې خبره هم نه ده کړې. په دغې میډیا باندې په دغې اخبارو کښې په دغې چې څومره دا نیوز چینلې دي په دې باندې د ځناورو ذکر شوی دی چې زیاتی به ورسره وي، خو په دې باندې د پښتون قام سره زیاتی کیږي دا ذکر نه دی شوی. دا د دوی پالیسي هم نه ده او چې څوک داسې ذکر کوي دوی نه پیغبر شه موقع ورکوي او نه دوی هغه ته په نیوز چینل باندې. بیا په پښتنو کښې ننه چې کوم دوی ځان ته دا د هر قابض خلکو د هر قابض خلکو دا عادت پاتې شوی دی چې هغه قبضه وکړي بیا ول په هغې علاقه کښې ځان ته کسان جوړ کړي. دوی په پښتانو کښې داسې ځان ته کسان جوړ کړي دي چې هغه په دغې قتلعام کښې پوره ورسره ملوث دي چې د چا د عامو خلکو یعنې په خپل کلي کښې به چا سره نه لګېدله بیا به یې هغه پې یووړ، هغې خور مور به مینت او زارې ورته کولې چې هغه راته راخلاص کړه، بیا به یې هغې نه پیسې پې اخیستې. نو د خپل وطن د خلکو سوداګانې به یې چې کولې، هغه خلک ورسره مل شو. په دغې کښې
د دوی سره دوی دلته ترهاګر جوړ کړل ریاست، د هغې په ذریعه باندې هم خلک ووجه او عام ولس یې هم داسې دله او د اوس خلک چې کوم وو هغه یې ځان ته پیدا کړل چې هغه اوس هم د دوی طرفداري کوي. د دوی طرفداري د دوی مجبوري ده، ځکه چې سبا دا ټروت اینډ ریکنسیلیشن کیږي، یعنې رښتیا راجوتیږي، په هغه کښې به د هغې هم نام راځي، هغه به هم بیا ګناهګار ثابتیږي. نو هغه د ځان د دغې په پښتنو په وینو چې ککړ دی د ځان د بچ کولو دپاره هغه دا تربیه د خپلو زامنو هم کوي، د خپلو خپلوانو کوي. هغه به خامخا په فیسبوک دا خبرې کوي چې شوچه پښتون دی، یعنې په پښتونوالي قایم دی. هغه خلک بیا د پښتون د ژغورنې خبرې کوي، د پښتون د جنګ د ختم کولو خبرې کوي، د پښتون د ورکو خلکو خبرې کوي. په پښتنو چې کوم جنګ روان دی، په دغې جنګ چې عام بې ګناه خلک وژلي شوي دي، نو هغه د هغې خبرې کوي چې ولې بې ګناه خلک ووژل شول. زه تاسو به لیدلي وي څه وخت اول یوه ویډیو راغله چې فوجیان کسان راکش کوي او هلته یې وړي او وینې توی کړي دي او یو کس ته لتې ورکوي. هغه کس بیا وروسته ویډیو هم وکړله، په هغې پسې موږ ټول تحقیقات وکړل، بلکې جرګه ته مو خبر ورکړ چې دا 14 کسان چې دوی مړه کړي دي، ویشتلي دي او د نسونه او د کلمې یې بهر راوتلي دي او دوی خاندي، تصویران ورسره وباسي. دا 14 کسانو کښې تاسو موږ ته دا مجرم ثابت کوئ، دهشتګرد دې راته ثابت کوئ، موږ به د پي ټي ایم درته پرېږدو. دوی ویل نه هغه خو موږ ته پته ده چې بې ګناه یې وژلي دي، خو بیا نه چې بې ګناه د کس ووژلو نو دومره دغه خلک دا عوام غه نه لري چې اعتصاب ده وشي، دومره دغه عوام دغه پښتانه دومره حیثیت نه لري چې بس دا دی ویل شي په نیشنل لیول باندې چې هغه موږ زیاتی کړی وو. خبره د دغو ده، خبره د ظلم ده، خبره د مظلوم ده، خبره د ظالم ده. بیا هم موږ دا خبره کوو چې ظلم په دې خاوره چې هر چا کړی دی، هغه که طالب کړی دی، که فوجي کړی دی، که ایسای کړی دی، که امای کړی دی، موږ یې مخالفت کوو په خپله خاوره باندې چې چا هم دلته ظلمونه کړي دي د هغې مخالفت اول ورځې نه مو کړی دی، تر آخره پورې به کوو. او دغه ټولو ته موږ دا وایو چې تاسو دغه ظلم پرېږدئ، دلته زیاتی پرېږدئ، عام خلکو وژنه پرېږدئ. نورو د دغې موږ د چا د وجود خلاف نه یو. یو فوجي دی یا طالب دی، 15 کله عمر دی، الله دې 100 کله ورکړي، موږ د چا د وجود خلاف نه یو. د ده د وجود نه که داسې اعمال وځي چې زموږ وجودونه ترې ختم کیږي، نو هغې اعمال یا د هغې پالیسي د هغې مخالفت به کوو. د دغې هر هغه پالیسي چې زموږ خاوره ته جنګ راوړی دی، په دغې جنګ کښې د پښتنو که په یو طرف کورونه وران شول، په بل طرف چا پې 33 اربه ډالر واخیستل، چاته نه ښکارېږي. پښتانه یې ویني، د پښتانه وینه چې وي هغه د خبرې مني ویني یې، خو چې څوک د پښتون قام قامي حیثیت نه مني، چې څوک پښتون قام په دغه سره غلام او محکوم پاتې کول غواړي، هغه خلک بیا دا وایي سترګې پټې کړي، د 33 اربه ډالره نه سترګې پټې کړي، د عامو خلکو د وژلو نه سترګې پټې کړي، د عامو خلکو د ورکولو نه سترګې پټې کړي. دوی وایي ماینونه مو صفا کړل. دوی یوه پیج د پاکستان ډیفینس ته که څه شی دي، زما ملګري ویل چې هره ورځ به یې فوټوګان اپلوډ کړل چې دا وګوره زموږ فوجان ماینونه صفا کوي. هغه بالکل راغلي وو، یوه هفته یې ښه فوټو سیشن وکړه، زموږ په علاقه کښې لاړل، بیرته بله ورځ په ماین ښه یو کس وراتې دي الوتې دی او پښه یې کټ شوه، 13 هفته هم والوته پښه یې کټ شوه، په هغې نه یوه هفته اول هم 2 کسان والوتل پښه یې کټ. ټول غریب خلک دي، هغې پښې الوځي. 4 کالو نه موږ نارې ورته وهو چې صفه یې کا صفه یې کا. دوی صرف تش د تصویر فوټو سیشن دپاره خو راشي خو صفه کوي یې نه. دلته تاسو ولیدل په چیک پوسټونه باندې چې ټافې ورکولې، یوه هفته ولې وې؟ صرف د فوټو سیشن دپاره فوټو سیشن یې پرې وکړل، بس بیا وشوه. نو دا موږ وایو چې داسې په اسانه باندې موږ دا خبره که چېرته موږ ته معلومېدلی چې دا خبرې په اسانه
یعنې بس ومنلی شولې په والله چې نن ما هم پی ټي ایم ورته ختم کوم. خو دوی خبرې صرف اول خو مني نه چې وی مني یوه هفته ومني بیرته بیا هغه کار شروع کړي. موږ تنګ شوي یو د دې جنګونو نه، د دې ټول هر شی نه چې کوم دلته روان دي. دغه کله دوی د اسلام آباد کې دیان نیولي وو نو هغه ته څه ویلي دي، نن یې هم در غږولی شي هغه کس. ورته ویلي دي چې تاسو یعنې دا خبره راته وکئ چې موږ مو اوس پرېږدو. هر هغه کس چې موږ ته دا خبره وکړي موږ یې پرېږدو. کومه خبره یې ورته یادوله چې تاسو دا خبره وکئ چې پی ټي ایم ته بیروني امدادونه راځي او موږ یې غلط کړي یو، زموږ یې بهلایا پسلایا گیا ہے، نو موږ به مو اوس پرېږدو. دا لالچ به یې ورکوه چې موږ به مو پرېږدو. هغه هم پښتانه و، داسې عام ځوانان نه و. هغه ورته ویلي وي چې دروغ موږ نه وایو، نه دروغ زموږ په کتابونو کښې شته دی. نو تاسو ګورئ دوی دا کوښښونه شروع کړي دي چې په دروغه په خلکو باندې دا خبره کوي چې چېرته موږ دا خبره پرې ومنو چې موږ ته خو داسې بیا هغه ده بیا دغه ده. نو دا پوزیشن دی د دوی سره. خو دوی اوس په ځان دا چې څه روان دي دوی هم دا ویني چې تقریبا ناکام دي. دوی به خیال کړي وي چې چېرته یوه نیمه میاشته جلسه نه وشوله، دا خو لکه چې پی ټي ایم کم شوي وي انشاءالله نیکسټ جلسه کښې به وینې چې دومره به لویه وي چې ورته حیران به پاتې کېږي. دا ولس اوس راپورته شوی دی، دا په اسانه نه کښېني. دا اوس چې منظور کښېني بیا هم نه کښېني، اوس چې بل کښېني دا بیا دا ولسي فیصلې دي، دا ولسي فیصلې شوي دي. اوس دغه داسې په اسانه نه کېږي. دا د ټول پښتون کام خبره ده. بیا موږ دلته داسې څه خبرې نه دي کړي. د دوی هغه غږ چې ویل دوی پریس کانفرنس چې دروغ ویلي وي چې پی ټي ایم به یعنې ګالي ګلوچ نه کوي. واحد سټیج دی زموږ چې هغې نه چاته کنزل نه ده شوي، چاته هم کنزل نه ده شوي. د دوی چې کوم سټیجونه دي په هغې باندې شوي دي، د دوی چې کوم خلک دي هغه یې کوي، خو زموږ د طرفه نه دي ورته شوي. چاته هم کنزل نه ده شوی. مونږ که هره ناره ولیده دلته د چا خلاف، هغې مونږ بیا ښه وضاحت کړی دی چې د دغې نارې مطلب دا دی. هغې مو وضاحت کړی دی چې دغه مطلب لري. داسې د ځان نه مو نه دي خبرې کړي، نه مو کنزلې چاته کړي دي، نه یې کوو، نه مونږ د کنزلې ول خلک یو. هغه دوی دي، دوی د خلک پویه کړي چې دوی کنزلې کوي، دوی دې نه کوي. دا په زموږ په مذاکرات کښې مونږ اوس دا ورته وایو چې دوی د کنزلې نه کوي. کنزلې خو مونږ نه کوو شته، نه مو کړي دي، نه مونږ د کنزلې ول خلک. خو هسې هغه په بل باندې چې خبره ورړوې چې که چېرته دا خلک خو غلط روان دي. آیا دلته 2.5 پښتانه مړه شول، هغه غلطه خبره نه ده، او چې د هغې مخالفت وکړي چې دا د نه مړېږي هغه غلطه. بیا دوی ډېر عجیبه غوندې خبرې یو لجک وایي چې دوی وایي چې دلته امن راغی بیا دا کارونه شروع شول. نمبر 1 امن راغلی چېرته دی؟ دغې خیبر ایجنسي کښې په 2017 کښې حملې شوي دي، په د اسوات کښې شوي دي، په دغې نورو علاقو کښې شوي دي، دا د پښتنو په هر ځای کښې شوي دي. اوس په 2018 کښې نه ساوت وزیرستان بدر علاقه کښې کوم 4 ځوانان وسېځل شول. ته ګوره 4 ځوانان وسېځل شول، هر طرف ته چیک پوسټونه او فوج پروت دی، په منځ کښې ګنټه ډازونه پرې وشول. موږ ورته وایو چې تاسو تحقیقات وکئ نه کوي. سبا چې اوس ټول پاکستان چې احتجاجونه پرې راوباسئ بیا به وایي چې یې امن خراب کړی. امن چې تا خراب کړی دی موږ د هغې خلاف اواز اوچتوو، هغه هم د امن خرابول. دا امن خرابول نه دي. دا دوی وایي چې که نه موږ چې څه کوو هغه د کوو، تاسو اواز مه اوچتوئ. دلته د حق اواز اوچتولو ته دوی بدامني وایي. د دوی په نس چې دوی خو د هغې نه یعنې هغې نه کنفیوز کېږي. د عام عوام چې کوم ژوند کنفیوز دی د دوی د جنګونو نه، هغه دوی ته څه خبره نه ده. خو چې هغه عام عوام چې کله د دغې جنګونو خلاف، د دغې زیاتۍ خلاف خبره کوي، هغه بیا دوی خو دوی نه ټینشن بیا ورته اچېږي، بیا وایي چې دا څه بدامني ده. نو دوی خو د عامو خلکو ژوند نه پېژني. هغه د مومي کاڼه مل کسان چېرته لاړل، چا ووژل، څه تحقیقات یې وشول؟ نه یې کېږي چې تر څو پر ولس نه وي راپورته شوی. تاسو ولیدل روان ورسره څه روان دي؟
روانور چې ټول پاکستان پې غږ پورته کړو، چې ټولې دنیا پې غږ پورته کړو چې زیاتی وشو، چې عدالت ومنل چې زیاتی وشو، بیا هم چې څوک وایي چې زیاتی وشو هغه ته خو هتکړۍ ورچېږي، هغه یې ونیولو 30 کسان په اسلام آباد چې چا د زیاتی، خو هغه چې چا زیاتی کړی و هغې کور هم ورته یعنې جنت جوړ شو سب جیل. په دې خاوره باندې دا قاتل خلک، دا روانور دی، دا احسان الله احسانو دی، دا کلبوشن یادیو دی، هغه ټیک ټاک ناست دي، خو چې کوم عام ولسي ځوانان و سټوډنټان و هغه باندې دوی پرچې کټ کولی، هغه یې نیول. او انشاءالله راتلونکی د روانور پیشي چې په کومه ورځ وي په هغې نه یوه ورځ اول به په ټول پاکستان په هر ښار کې د دغې ظالم او جابر خلاف احتجاج کوي او د چیف جسټس نه به غوښتنه کوي چې په دې پیشي کښې به ده ته د پانسۍ اعلان کوي، او چې کومه ورځ باندې پیشي وي یعنې پیشي په کراچۍ شي په هغه ورځ به د کراچۍ ټول ولس انشاءالله راوځي. په نور پاکستان ښه به یوه ورځ اول کېږي، په کراچۍ ښه به په هغه ورځ کېږي چې په کومه ورځ ځای پیشي ته پیښیږي، د کوټ مخ ته به ټول ولس کښېني او دغه احتجاج به کوي. دا چې څه هم وشول، که څه هم موږ دا ووایو چې دلته د نقیب ولید صاحب او نورو 18 کسان و هغې پریس کانفرنس وکړو چې موږ 19 کسان یعنې یو کام 20 کسان مو کمیټي جوړه ده، دا کیس به صرف په هغه باندې خبرې کوي، خو موږ روانور راوستل ته دا دوی پوره پلان جوړ کړی دی، بیا یې ضمانت کوي راوباسي یې، موږ یې دغې ته نه پرېږدو ځکه چې هغه بیا په عام ولس باندې بیا ظلمونه شروع کوي د کراچۍ په خلکو باندې، لهذا هغه یو کم 20 کسان که کردار نه ادا کوي یا تر اوسه پورې که ادا کوي یې هم موږ ورته سلام کوو، په خپل ځای باندې به هغې ډېر ادا کړی وي، خو موږ وایو هم چې لږ پریشر نور هم په کار دی چې هغه به پی ټي ایم هر وخت ساتي. او ملګرو یو عجیبه غوندې خبره ده چې کوم زموږ بریالي او مېړني ملګري دي هغه خو داسې نه کوي، خو څه کسان داسې دي چې کنفیوژن پیدا کوي د خلکو په ذهنونو کښې د الیکشن په حواله سره، د کور کمیټې په حواله سره، د جلسو په حواله سره، د سټرکچر په حواله سره، دا باندې زه لږ وضاحت درته کوم. ما درته په قرآن خبره وکړله چې نه به ټیټېږو، نه به خرڅېږو، نه به ډارېږو، نو بیا که څه کوي هم دلته موږ د بهتري سوچ کوو، د هغې په حواله سره کوو. نو ځکه تاسو اعتماد شئ اوسئ. په قرآن قسم بیا درته خورم چې د خپل سر مې 100 ځله کټ شي هم په دغې تحریک، په دې کاروان، په دې ژغورنه غورځنګ باندې به زه نه کمپرومایز په ځان نه وکړم. په ما سختۍ راغلی دي، ما نه د جلسې د ملتوي کولو اعلان کړی دی نه څه شی، خو چې په د دغې ژغورنې غورځنګ په ځوانانو نورو ځوانانو باندې کله سختۍ راغلی بیا زما هغه خبرې کړي دي، ما باندې چې خپلې راتللې ما خندل، تاسو هغه ویډیو لیدلې، خو چې کله په نورو راتللې په ولس باندې بیا زما خندا نه وه. نو دغه درته وایم چې موږ ځانونه وکړو، موږ ته خپل چې څومره هم مشکلات راځي په هغې کښې د کام په سر چې مشکلات راځي هغه ته موږ خوښېږو، هغې باندې موږ ځورېږو نه. زموږ زړونه ډېر تم دي، زموږ زړونه ډېر په استقامت دي، زموږ زړونه ډېر په حوصله دي. دا چې څومره هم مشکلات موږ ته راځي دا بیخي په ایمان سره که هغه چروت مو پرې خرابېږي په دې باندې. ولس ته هم موږ دغه وایو ځوانانو ته چې تاسو ته به کالونه کېږي، تاسو ته به پرچې درځي کورونو ته، په تاسو به اف آی آر کټ کېږي. دوی سره دغه یوه لار ده، نور ورسره څه شته هم نه، نور به دوی څه وکړي. دا قرباني به موږ ورکوو، د قامي تحریک دی، په دا باندې به خپل استقامت وکړو، په دغه کښې چې څومره قرباني، دا قرباني ته زه تیار یم. زه خپله وړوکه لور بې پلاره کولی شم د خپل قام دپاره، دې ته زه تیار یم.
نور چې څومره انشاءالله کام به موږ په امتحان ښه نه اچوو کله هم او هر ممکن کوشش چې کیږي موږ کوو. یو د تحریک هغه مسلې دي چې اندروني دي، یعنې کسان را خلاص کا، هغه چې دا وشول دغه دا وشو، بیخي په دا باندې زموږ توجه وي، زموږ زیاته توجه په خپلو مقاصدو وي، په خپل پرمختګ وي، په خپل هر شی باندې وي. نو اول خبره زه د الیکشن په حواله کوم. ګوره نه پی ټي ایم ځان رجسټر کړی دی د الیکشن دپاره، نه پی ټي ایم چاته انتخابي نشان ورکړی دی، نه پی ټي ایم چاته ټیکټ ورکړي دي. نو بیا د څه شي کنفیوژن دی؟ دغه چې د پی ټي ایم څو کسان ووټونو ته درېدلي دي، دا اعلان ما په لایو ویډیو کښې اول هم وکړم بیا هم وکړه چې په انتخاباتو کښې د پی ټي ایم هر ملاتړي ته دا کولاو اجازت دی، هېڅ پابندي به نه وي پرې چې چا ته یې خوښه وي هغه ته ووټ ورکړه. که د پی ټي ایم یو اهم رهنما دی هغه ووټونو ته ولاړ دی او ستا خوښ بل کس دی هغه بل کس ته ووټ ورکړه، بیخي یې اخته مه ورکوه. په ووټونو کښې زموږ دپاره د پښتونخوا د پښتون خاورې هر کینډیډیټ هغه که د پښتون ژغورنې ملاتړي دي او که مخالفي دي ټول زموږ دپاره برابر دي، ټول ته دی هر سړی دی چې څوک یې خوښ وي هغه ته ووټونه ورکوئ. دا تحریک یعنې یو پارټۍ چې کله ووټونه ته ودروي څوک نو هغه خپل کارکنانو ته دا وایي چې د زموږ چې کوم چاته مو ټیکټ ویر دی هغې دپاره تاسو ښه کمپین وچلوئ او ووټونه ورکوئ. موږ خو چاته دا نه دي ویلي چې تاسو چې موږ څوک دروو یا چې څوک درېدلي دي هغه ته تاسو کمپین وچلوئ. موږ خو درې بیخي چې ستاسو څوک خوښ وي هغې ته کمپین چلوئ. او د دې تحریک به ځینې کسان ووټونو ته ودرېږي نو موږ څه وکړو؟ هغه په زور ویې تړو چې تاسو ووټونو ته مه ودرېږئ. موږ خبره کړې ده خو چې ووټونو ته څوک ودرېږي دومره کېدل چې هغه موږ د کور کمیټې نه تر الیکشن پورې واستل چې تاسو به د پی ټي ایم په کور کمیټۍ شي نه وی. اوس راځو په کور کمیټې. کور کمیټې شته دی انشاءالله په د یوه دوه ورځو کښې به زه لیست ولګوم او جوړ به یې کړم او په فیسبوک به یې اپلوډ کړم. دا ستاسو په ذهنونو کښې دلته څه مخصوص کسان چې دغه سوالونه درته پورته کوي، یعنې د تحریک د مشرانو او د عامو خلکو په منځ کې هغه شکوک او شبهات چې پیدا کوي، هغه کسان وپېژنئ چې څوک دي. هغه کسانو په تحریک په مشرانو په هېڅ شي باندې اعتماد نشته، صرف یې په ځانونو دي. نو هغه کسان یو څو کسان دي، ډېر نه دي، هغه هم تاسو وپېژنئ خپل. هغه بیخي یعنې موږ چې څومره هم قدر ورکوو هغه ځانځاني هغه خپله فیصله دی خامخا وي. نو هغه ته موږ خو د یو سړي فیصله نه شو کولی، کام دی پوره قامي فیصله به کېږي. او بله خبره یعنې زموږ جلسې او جلوسونه اوس زر کې ولې نه اعلان کېږي؟ داسې نه ده چې موږ ناست یو، موږ ډېر په تیزي سره په یو ډېر ضروري او په اهم شي باندې کار لګیا کړی دی چې هغه تر څو پورې پوره نه وي تر هغې پوره تحریک دومره نه وي مضبوط. هغه د تحریک سټرکچر دی. انشاءالله ډېرې لنډې ورځې پاتې دي چې سټرکچر به په لږ وخت کې کمپلیټ شي چې یو ځل زموږ د تحریک سخت جوړ شي، د هرې ضلعې مشر معلوم شي، د هرې ضلعې کمیټي معلومه شي، د هر تحصیل مشر معلوم شي، د هر تحصیل د مشورو یعنې چې کومه غونډه نه وي هغه معلومه شي، د پی ټي ایم د هر کلي مشر معلوم شي، کوارډینیټر. دا چې هر شی انشاءالله په 15 ورځو کښې به د ټولو پوره لیست په فیسبوک ولګېږي چې دا د دغې علاقې د پلانۍ د تحصیل مشر دی، دا د ضلعې مشر دی، دا د ضلعې د مشاورتي غونډه نه ده، د تحصیل د مشورو غونډه نه ده، د کلي مشر دی، د کلي د مشورې غونډه نه ده. دا ټول به انشاءالله ډېر زر کې مونږ کار پې شروع کړی دی. هره یوه ضلع ته راځو، دا به انشاءالله واضح شي. مونږ ټول کار په دې کې شروع کړی دی. دا ضروري و. مونږ چې کوم شی په پوهېږو چې ضروري دی
هغه به کوو. او انشاءالله په قرن سایډ باندې موږ میټینګونه هم شروع کړي دي او زر کې به انشاءالله د جلسې اعلانونه هم کوو. بیخي دا نه ده چې موږ پر شا تللي یو یا موږ دفاعي پوزیشن شو، دا چې موږ کوم په منځ کې لږ کې داسې یعنې هغه خلکو ته کومه وقفه ښکاري دا به تاسو وینئ په راتلونکي کې چې دا به ډېره فایدهمنه هم وي او دا به ډېره روغه وي او په دې باندې به بیا خلک خوشحال وي چې دا ښه وشول چې په یوې ټیم شي دغه د تحریک والا د غورځنګ والا دا سټرکچر او د نورو مسلو ته پام کړی و او په دې باندې ځانونه مصروف کړي وو. او څوک چې کالونه راکوئ اول مې هم منت درته وکړو دا چې کالونه مه راکوئ، یو چې کومه خبره کوم په هغه کښې مه راکوئ. 3-4 ځله مې پسې کټ هم کو، نو دا د موبایل در واخله ډایرکټ یې دلته پسې کټ کوم. 1 منټ د کس مې نه پرېږدي، بیخي کالونه زیات راکوي، څوک پته نشته څه کوي. دغه دی یار ته دلته میسیج ورته وکړه یا کال ورته وکړه چې بند شي، ځکه چې څه وکړم نوره مې طریقه نشته. زه لاړ شه د کس بلاک جسټ 1 منټ. یو منټ مننه. الله مو آباد لره. هغه کس بیخي نه پرې شوه، ما هغه په منځ کې خچ روایي. نو دغه خبرې دی. او بله خبره دغه په حواله سره ده د پی ټي ایم چې کوم یعنې چې چېرته هم جلسه کیږي، هغه که په پاکستان شي وي، هغه په دنیا په کوم ګوټ شي چې هم وي، دا خواست درته کوم، منت درته کوم، د زړه له کومې درته کوم چې پی ټي ایم خپل ایجنډې لري، هغه راوړئ. هغه د پی ټي ایم نمایندګي ده. موږ ولې دا وایو چې یعنې نورې ایجنډې د نه راوړي؟ د نورې ایجنډې سره زموږ څه ضد نشته دی، ټولو ته ډېر لوی احترام، خو پی ټي ایم خپله یوه نمایندګي لري. باید که څوک د پی ټي ایم سپورټ کوي نو د پی ټي ایم په نمایندګي کښې دی وکړي. موږ وایو چې که څوک یې یعنې د پی ټي ایم خپل احتجاج کوي، هغه د پی ټي ایم که جنډه استعمال شي هغې پی ټي ایم ته فایده شته دی. که د بله جنډه یعنې د پارټۍ جنډې استعمال شي یا د بل تحریک جنډه ورسره استعمال شي نو هغې تحریک ته څه د خاص فایده نشته دی، بلکې تحریک چاته ضم کو، اوس چاته ضم کولی نه شو ځکه چې لوی خلک چې په دغې باندې راپورته شوي دي. نو دغه یو منت دی چې چېرته هم دا خبره په څه بوز په بنیاد باندې نه ده، دا د نمایندګۍ په بنیاد باندې ده چې نمایندګي د پی ټي ایم جنډه چې وي هغه باندې د پی ټي ایم نمایندګي کیږي. باید که څوک هم د پی ټي ایم ملاتړ کوي نو د پی ټي ایم نمایندګي باندې د وکړي، دومره څه لږ قرباني د هغه هم ورکړي چې یعنې د پی ټي ایم جنډه استعمال کړي. په هغې باندې دلته چې کومه یعنې زمونږ کار جوړېږي په هغې باندې جوړېږي، په هغې باندې دلته د خلکو هغه زړونه هم ډاډه شي. هغه زړونه یعنې که دغه خلکو څوک د دغې دپاره جلسه کوي یا جلوس کوي چې دغه خلک پیشه شي، دا خلک زړونه پرې ډاډه شي، نو هغه د پی ټي ایم سوچه نمایندګي باندې ډاډه کېږي. زما به پروډکشن دی، خو موږ به د عام اولس سوچ کوو، د عامو خلکو خبره به کوو، هغه په دې باندې زیات خوشحالیږي چې د دوی خپله نمایندګي وشي. موږ دینې دلته هم چې د پی ټي ایم جلسه وي، د یو پارټۍ هم د یو بل تحریک هم هغه جنډه څوک نه راوړي، د پی ټي ایم بل راوړي، ولې چې هغه د پی ټي ایم سره ملاتړ کړي، هغه د پی ټي ایم دپاره دا قرباني ورکوي. نو دغه خبره هم ده. نور دی الله تاسو ټول آباد لري. او یو دا آخري خبره هم کوم، اسلام آباد شفا هسپتال شي د واڼه یو زخمی پروت دی چې هغه باندې ډېره خرچه راځي، نو هغې ته هم څوک چنده ورکولی شي، هغه چې ورکوي، ځکه چې تحریک دومره وسایل نه لري، غورځنګ دومره وسایل نه لري. اوس هم د هغه ورځ باندې چې مچلکې مو کولې، د ځوانانو چې مچلکې کولې، نو دوی یو نکره زاخله بل نکره زاخله
نو چېرته یو صحافي راغلی هغوی ورته چې اوهو پھر یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر سے فنڈا آ رہا ہے وہ کہاں ہے ورته چې یہ تو جھوٹ ہے اگر وہ ہوتا تو ہم یہ قرض لیتے لوگوں سے نو دغه هغه هم ورسره وکئ هغه زموږ د څه ټولو قامي زخمیان دي هغې سره خپل هغه وکئ ډېره مننه الله مو آباد لره تل د ژوند